بازونو ښکار نه منع نه شوې که د بازونو ښکار نه منع نه شوې سیاه د جال به دې هم پاتې نه شي که دې زما شړی ته لاس واچو خدای ګو ستا شال به رانه پاتې نه شي زمونږ ډېره ساده او مختصر غونته مطالبه ده اول خو د خدای په دې وفاق هم شک را ګزار کړي خو که چېرته وفاق مونږ سره داسې کار وکړي چې د خلکو ډیمانډ پوره کړي او په ډیارۍ کې هغه 30 تاسو له سیوا کړی دی نو د ده پې کومه بیړه چپه کېږي ګرانو ملګرو د اسونو لپاره 50 کروڑ روپۍ ښیي اسونو لپاره او زما د پښتنو د دې صوبې د خلکو دپاره چې کوم دی دې ګرانۍ کې ته دی له پیسې نشي زیاتولی او وفاق ته وایي که دې ضرورت وي نو زه به درې درکړم ګڼ کپه خپلې صوبې له نشي ورکولی او وفاق له به ورکړې وفاق له مه ورکوو د وفاق عمره پیسې دی له ورکړه نو بیا به ټیکي او ګرانو ملګرو بله ورځ وي بجټ به نه پیش کومه نو خلکو ورته مه پیش کو که نه چې بجټ پیش نه کړي دی به کور ته تلو نو دی به د چا پلار کور وساتي ده خو دومره مزې اخیستي په کربونو روپو چې کوم دی دی کرپشن کوي دی اوس خپلې ذلې ته هم نشي تللی او دی راځي او ما سره دا خبره کوي او ګڼکپي او ټګي کوي او بیا د دې نه یو ورځ مخکې زموږ جلسه وه ما ورته خامخا به یې پیش کوي او پاس کوي به ده ته پته ده په خطا باندې وزیر اعلی شوی دی بیا رانه او دا رانه بیا دې نه شي دی دا د چا خبره که دی په سرو سترګو جاړي عمران غلط شوی دی شی وله ورکړی دی هغه وایي دی زما نه دی دا خو د اسټبلیشمنټ سړی دی چې کم سړی د خپلې پارټۍ وفادار ني هغه به خاوره ستاسو وفادار شي خو زه دې پی ټي آی تاریان یم چې کوم وزیر اعلی راولي هغه ستاسو ني تاسو کې اورو خپل سړی نشته ټول د اسټبلیشمنټ سړي دي او پرون د عمران خان خور و عمران یې ماینس کو میخه چوز دی مزغو کارو کو او دی سوی وی مال د ملاقات اجازت نه راکوي نو چې تاله د ملاقات تا خو چې عمران راته نی ویلي بجټ به نه پاس کوم نو چې ملاقات ته نه دی کړی چا درته وایي چې پاس کا اسټبلیشمنټ درته وایي چې پاس کا که نه ستا پلار به هم پاس کوي ته څوک یې پکې ځکه چې وزیر اعلی توپ دې زیږي نو ستا خو ورپسې جبی کېږي جبی دی دا ای زما پښتنو ورونو دا بجټ خو په خپل حساب پاس شو خو دې بجټ کې چې کومې خامې دي زما NFC وارډ درونو زموږ خپل بجټ خپلې پیسې نشته د ورلډ بینک او د ایشین ډیولپمنټ بینک په قرضو باندې چې کوم دی دلته چې کوم دی بجټ پاس کوي او ټوله صوبې قرضدارې کا لاړ شئ تاریخ وګورئ د خیبر پختونخوا چې پاکستان جوړ دی دغه یو عوامي نیشنل پارټي وه چې موږ په خپلو پیسو بجټ پیش کړی دی نه زموږ نه مخکې چا په خپلو پیسو پیش کړی نه زموږ نه پس چې کوم دی چا پیش کړی دلته چې دا بجټ پیش کوي دی یو اډوایزر راوستی د کراچۍ نه دی په دې اور تاله پښتانه درکوي حکومت د خیبر پختونخوا دی نو دا خپل د بجټ دپاره سړی د کراچۍ نه ولې راولي تا ته پښتنو کې سړی نه ښکاري او د کراچۍ نه راوستی دی وی دی به ډېر عقلمند دي نو عقلمند نه دی خو چې څه ورته کېږي نو دستخط کوي ګرانو ملګرو چې کوم سړي سره وزیر خزانه ني ترجمان هم ورسره نشته زمونږ ترجمانو اوه حملې چې کوم دی په ما شوي دي اوه خودکش او ګرانو ملګرو اوه که اته ځل زه دهشتګردو اغوا کولو کوشش د ما کړی دی
هم په دې پښتنې خاوره مې ایمان راوړی ستاسو د دې خاورې بچی یم سر به مې ځي خو چاته ټیټېږم نه او نه چې کوم دی چا نه په شا کېږم تا سره ترجمان نشته تا سره فینانس منسټر نشته تا سره د چا خبره ته وایې چې ما سره د سړي زوی نشته د سړي زامن د سره شته خو ته د سړي زوی نه چې تا سره دومره خلک شته او ته په هغې باندې چې کوم دی اعتماد نه کوې مونږه د دې پښتونخوا چې دا څومره خلک او زه پولیس والا ته ویم چې تاسو د ده په خوله خلکو باندې لاټي چارج کوئ ګرانو ملګرو دی باندې چې اسلام آباد کې هغلته لاټي چارج وشي نو موږ وایو دا د جمهوریت سره ظلم وشو خو چې دې ته ګورم چې په تاسو لاټي چارج کوي زما پښتانو باندې لاټي چارج کوي او په تاسو یوازې نه ډاکټران بخلي دي نه نرسانې بخلي دي نه استادان بخلي دي او دا تاسو دا ټول چې راجمع شئ په نمبر ځان لوالي او کوالي نه نو چې کم سړی زما په پښتنو باندې ډنډې روچتای نو چې بیا دې وخی نو ښه کوي که نه ویرېدی که سم ووایئ که نه خو دا د نر بچی دی د ډنډې نه مخکې را تښتېدلی ګرانو ملګرو د وی چې دې ځل به زه سره د کفنه ځم د کفن نه مراد دا چې که مړ شم را تختم به نه په دې خبره پوهېږئ د پښتو نو که ستاسو خیال نو د عمران خان صاحب هغه ټبر هم دلته راغلی وه بشرا بیبي نو هغه هم ځان سره بوتله نو مونږ وی ځکه ده کې غیرت نو د دې ښځې د یارې نه خو به نه را تښتي نو اخیری کې خفه کېږئ مه هغه ښځه هم رضا که چې په شریکه تښتو په ایمان یې وایي مونږ خو دومره برید نشته خو چې پښتانه برید پرېږدي بیا د هغې عزت ساتي هر سړي ته د بریتو بیا اجازت نشته برید نشي ساتلی نو مې ساته سره د بریتو وعدو کې خلک وایي ډېر دروند خو پښتون رالو نو چې څومره وله په تیزۍ تللی د هغې نه ډبل په تیزۍ واپس را تښتې مونږ دې په شرمونو شرمولو مونږ خو صرف په دې بنیاد راغلي یو چې تاسو د دې خاورې بچي یئ دې کې شک نشته دی چې دریم ځل دی د دې حکومت دی دریم ځل اوس چې په دریم ځل هم د دې عقل کار نه کوي او پښتانه وله بیا موټ ورکوي نو سم خیال دی اوس خو م یوه ډنډه وخي بیا به هم دوه ډنډې وخي او که کم سړي وله اوټ ورکو ویې والو او ده بیا وایي چې ما سره ظلم وشو نو د چا خبره د ده نه غوږونه هم پرې کول غواړي دا پوز هم ترې پرې کول غواړي سړیا هغه د روزانه ډبیو ته وله بیا اوټ ورکوي هغه د ډبیو ته څه چل دی هغه چې جیل کې دی هم یې خوښ دی دا شکی معشوقې خبرې نه دا د ایمان تېرولو خبرې دي نشنلیان ایمان تیری سر ورکی خوستاسو حق بگٹی گرانو ملگرو دا بجٹ مونگا ریجیکٹ کو او پا دی بجٹ کی دا چا تاسو گو رئیز ما تا آغا استازان یاچ آغا وقت که زه منسترم او بیا زمانه پس بابک سیب شو او پا عربون روپو دا استازانو ضرورتو عربون غالبا 3 عربا زلالم او هغه وخت کې زه دلته رالم ما دی سره جبه وکړه او زلالم ما وزیر اعلی صاحب ته وویل چې وزیر اعلی صاحب موږ سره خزانه کې پیسې شته نو چې استاد دی نه ورکوم نو چاله بیا ورکوم دا استاد زما بچي ته سبق ښیي دی په دې غریبۍ کې خواري کوي دی دې سختي ته غاړه ږدي او وایي زما د سره تېره خدای مکې دنیا ډېره که د چا کېږي او که نه خو استادانو له به ورکوو او 3 اربه روپۍ هم وله چې کوم دی په هغې باندې اعلان اوس ده ته ووایو چې ته مرکز له پیسې ورکې نو ایمان تېر کو دی له پیسې ورکه او ډي آر اې چې کوم دی 30% هغه سیوا کا دا د دوی مطالبه ده دا خو د دوی ده که زمونږ مطالبو ته تا پښتونخوا خرڅه کړې ده
تا د ماینز اینڈ منرل سودا کړې ده تا چې کوم دی په ماینز اینڈ منرلز کې په دیزي کې په کابینه کې هر څه پاس کړ خو د اسمبلی دننه هغه خلکو ستا مخالفت وکړو نو هغه خبره چې کوم دی په شا شوه ګرانو ملګرو مونږ ورته میدان ته ودرېدو ستاسو د حق خبره اوس بله خبره ده مرکز یو کمیټي جوړه کړې ده د ماینز اینڈ منرلز د واپس کولو دپاره یو بله کمیټي ده چې د هغې چیرمین چې کوم دی زمونږ د دې د امیر مقام دی او ورسره کو چیرمین چې کوم دی هغه نظیر دی که څه تارړ او تارړ ورسره دی او د جی ایچ کیو نمایندګي هم ورسره ده دا یو ځل بیا د قبایلو د اختیار مرکز ته ورکوي چې ماینز اینډ منرل زمونږ نه والي مونږ ټول دا خبره کوو چې تاسو په دې 30% جګړه کوئ د پښتنو د بچو د مستقبل جنګ به کوئ که به نه کوئ د دې خاورې چې کوم دی د دې د معدنیاتو جنګ به کوئ که به نه کوئ دا حق به ترلاسه کوئ او که به نه کوئ لہذا د دې دپاره عوامي نشر پارټي میدان ته راوتې ده او موږ د دې صوبې اختیار چاله نه ورکوو موږ دا معدنیات چاله نه ورکوو موږ خپل دولت چاله نه ورکوو که هغه فوج دی که اسټیبلیشمنټ دی که مرکزي حکومت دی او که صوبایي حکومت دی چې په سر کې جغی موږ مقابله کیو یا به موږ یو یا به دی د دې نه بغیر چې کوم دی بله لار نشته دا ګرانو ملګرو د دی د بجټ نظاره هغه چې دی پیش کا مونږ دا ریجیکټ کوو دی کې چې کوم دی د هغه شرایط ایښي دي چې په قرضو باندې پیش کړی په قرضو او دا قرضې به سبا دی واپس کوي او دی کې به چې کوم دی د مینی بجټ پیش کوي او دا چې څومره خبرې کړي دا به ټولې واپس کوي ځکه چې یوټن خو د کسب دی هر څه چې دی خو یوټن لہذا ګرانو ملګرو نن ستاسو د دې په مجمع چې دا تاسو وایي مونږ ته تکلیف دی ووایئ چې په غزا کې به مسلمانانو ته څومره تکلیف وي نن ستا چې 30% نه زیاتی نو تا سره د خپل بچي غم دی که نه د خپل سر د سره غم دی نو چې کوم ځای کې زما بچي په غزا کې بېشمار شهیدان کېږي مونږ سره به یې غم نه ډېر سلو اواز هم دی لکه چې او ګرانو ملګرو زه فلسطین او غزا جنگ چې کوم دا زما د وزیرستان بچي چې مري دی له به جنگ نه کو دا زما د باجوړ بچي چې مري دی له به جنگ نه کو دا په ډیای خان کې چې زما بچي مري دی له به جنگ نه کو غرض دا چې په خیبر پښتونخوا کې په کوڅه کوڅه کې دهشتګردیم د زما بچي مري دی له به جنگ کوو که به نه کو او مونږه دلته د امریکې یاران ډیر دي د امریکې دپاره چې کوم دی ټرمپ وایي ما وله روغ وکړه یاره څومره جهاني ګڼکپ دی یو ورځ مخکې پې حمله ونه کړه نو چې تا حمله وکړه نو ته څنګه وایې زه سالس یم دا د کلي بدماش نه وایي روغ وکړئ ګینې خیر هم نشته نو بیا خلکو ته وایي ما ډېر انصاف وکړو ځکه چې هغه له ټوپک زوري نو دلته ټرمپ وایي ما دی له روغ وکړه روغه دې ونه کړه ایران به د چا خوښ او د چا به نه خوښ خو په دې دنیا کې یو ایران هم شته چې امریکې ته یې په سترګو کې سترګې واچولې وایي نه د اسرائیل منم او نه چې کوم دی تا منم ګرانو ملګرو چې پوره غیرت کوئ پوره بیا به تاسو سره څوک ټګي نه کوي دی وایي اسلامي ټچ والا ورکوي ټچ نه وینه والا ورکوي اسلام له وینه ورکوي نرتوب وکوي غیرت وکوي پښتو وکوي زه چې د فلسطین په بچي ظلم نه منم دغه رنګ زه د پښتون په بچي ظلم نه منم او د دې ظلم خلاف مکمل اواز به اوچتو او زه پولیس والا ته ویم دا ته چې په جنوبي اضلاع کې ستا په تاړه خلک درشي ته ولي او که نه ولي نو ته د دې حکومت دپاره جنګ کې چې دې تا باندې دهشتګرد ځي نو هغه هم نشي ایسارولی تا وژني زما پولیس چې څوک وژني زه به یې لاسونه مات کړم او زه به یې سترګې چې کوم دی نو بس خو چې زما پولیس زما په بچو باندې لاټي چارج کوي نو دا لاټي چارج دا لرګی هم وله ماتوم او دا لاس هم وله ماتوم چې زما بچو له چې کوم ولې دا وزیر اعلی به چې کوم دی په اسلام آباد کې خپل احتجاج کوي او زما د پښتنو بچي به دلته احتجاج نه کوي دا زموږ صوبه ده
دا زمونږ چې کم دی نو د دوی دي همدغه اسمبلي ده او دا د دوی حق دی چې دوی به احتجاج کوي او ستا دوی به احتجاج کوي او ته به ورله دا مسلې حل کې او که حل کې نه نو ټیک ته نن وزیر اعلی ستا نه ګیر چاپېره خل راته ودي مازدیګر کې پاسونو باندې ګرځه او بیا پکې بیډمنټن هم کوه خو چې کله دی وزیر اعلی توپ ختم شي ګرانو ملګرو زه خو درته وایم چې دی وزیر اعلی مې او تاسو پې ورځئ لومبې پې زه ورځم نو بیا پې تاسو ورځئ که خدای کړي دې کې شک نشته چې دې زما نه په باډی مضبوط دی زه کمزور یم خو په ایمان رانه مضبوط نه دی که خدای کړي خیر په ایمان باندې به ورسره مقابل دې ته خو تیار یې که نه دې ته خو برابر یې زه یو ځل بیا اول پولیس والا ته ویم چې د دې حکومت په خوله لاټي چارج مه کوئ زما په پښتنو بچو لاټي چارج مه کوئ ټیر ګیس په مې استعمالوئ چې زه دلته نه راځم نو چېرته به ځم زه چې د دې اسمبلۍ نه حق نه غواړم د چا نه غواړم او نن پنجاب حق ورکوي نن مرکز حق ورکوي نن سند حق ورکوي نو ستا په دې ګوتو باندې نکریزې لګېدلي چې یو دسخط وکړي او دوی له حق ورکړي ولې نه ورکړې لہذا ګرانو ملګرو تاسو به ما سره یو څو وعدې کوئ چې دوی واوري د خپل حق دپاره که وال خورئ خو تختې خو به د میدان نه نه کم د دې وزیر اعلی غوندې خو به میدان نه تختی نه که نه که د چا برید نه وي نو غیرت خو به کوئ که نه د ده خو هسې د بریتونو مې وشرمه نو د دې دپاره ګرانو ملګرو عوامي نیشنل پارټي تاسو سره کلکه ولاړه ده په دې کې مونږ د دې صوبې د خلکو د حق دپاره هر رنګه چې ستاسو مشرانو فیصله وکړه مونږ به در سره ولاړو او په ایماندارۍ زمونږ میټینګ و خو دوی مونږ ته وایي چې 5 بجې ختمو ما دوی ته وایي زر زر ځو هسې نه چې دوی وایي چې هغه نیشنلیان هم رانغه نو مونږ در راغلي د دې دپاره یو چې در سره ولاړ یو او ستاسو نه د خیبر پښتونخوا د هر بچي چې مسله او د هر یو لور چې مسله دا نه زما لوریان هم دلته چې کوم دی نوکریا کوي د هغه هم حق شته او زما بچي هم نوکریا کوي که زما د لور مسله او که زما د زوی مسله زه پې سر ورکوم میدان ته ځم او زه د عوامي نیشنل پارټۍ سره جنډه لکه د کفن د ځان نه تاوم او ستاسو حق چې کوم دی نو هغه ګټم زه تاسو نه یو څو وعدې اخلم ګرانو ملګرو لوز وکئ لوز په شریکه را سره لوز وکئ او لوز دا دی چې مونږ د حق دپاره راوتي یو چې هر یو مشکل په منځ کې راځي د دې مشکل مقابله به کوو او که نن نی سبا که سبا نی بل ورځ بیا به راځو بیا به راځو بیا به راځو مونږ د دې نه منې کېږو نه خپل حق به غواړو دا لوز کوئ هغه چا شا شاته وګورئ چا کې فرق دی سم وګورئ دوه بل لاسم اوچت کوي بل او دومره وغربوئ چې دی واوري دا خو زم نه اورمه سم ګرانو ملګرو وای خپل خاور خپل اختیار خپل خاور خپل اختیار خپل خاور خپل اختیار بس خبره ختمه شو کنه د دې نه پس زه د غنی خان ګرانو ملګرو یو خو یریږئ به نه او زه میا ګورې د یرې تعویض بدله کوم د خدای کړې څوک چې ویریږي دی به هر وخت مري څوک چې نه یریږي دی به یو ځل مري ایسا ہے
कि बाजवा साहब जो इस्लामाबाद से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और आपके गम और दर्द में शरीक हो के आपके आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के इसने जदोजहद के लिए जो यहाँ पे सीना तान के खड़ा है, हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, वेलकम भी करते हैं। दास तासो मतलब कि दास दा कि खपल बाजवा गिने आगा बल बाजवा को टोल खल बाजक और न दे के बलक फर्क हुई दा खबर में जको का मीडिया वाले भी न दा गोरे आगा बाजवा ने दा खबर व बयान और कहो दा सफा खबर दा जदर न पदी याद गोरम दा वादा खुम प वादा दा कन लोस खुम प लोस दे खबर तो पूरी दी पास लागे जी जवर कडजवर का पछा बेउ जमा जा शुरू शो बा हां ग्रानो मलगरो दा दे यौल 100 करोड़ बिस्कुट पसल मजा बना रवा दा خو زه تاسو ته ګورې خبره کومه دا د راز د چاته وایي ما دې بسکټ نه خوري دې تراخه شیزونه خوري تراخه د هسې ویلي چې بسکټ تاسو به اوس په ترخو زما پلار پوهې په پرده کې پې ځان پوهې کوي دې خواږه نه خوري دې تراخه خوري تاسو ته پته نشته چې وی چې په بوتل کې چې کوم دی شات دي ته خیال وکړه دا مې په ړومبي ځل ولیدل چې شرابو ته خل شات وایي خو به هر کیف د 11 کروڑ روپو بسکټ مړه په تا باندې خو تختر د چا خبره خاوره در باندې ډکه شه دا دومره بسکټ هم څوک خوري او دې ځل خپه کېږئ ما دې ځل یې ورسره زیات ایښي دا دی 15 کروڑ ایښي دی ده د 11 کروڑو خوړه دې ځل یې وله 10 کروڑ ایښي دي او دا به دې د 60 کروڑو خوري نو خوري نه په بغلي کې اچوي نو بس اوس همړه یخ شو دا به ورته وایي چې موږ له به پیسې راکوي او بسکټ به نه خوري تا باندې بسکټ حرام دي د قوم بسکټ په دې د اجازه غواړم ګرانو ملګرو وای که خازی شنې مې په قبر وی ولاړې که خازی شنې مې په قبر وی ولاړې که غلام مړم راځي توکي پلاړې چې په خپل وینو نیم لمبېدلې په ما م پریتوي د جمعات غاړې چې سورې مې فوج د دشمن نکو مور ما پسې په کم مخبت جاړې یا بدا بیننګ مل باغ دن کړم یا به کم د پښتنو کوسي وی جاړې